عزتمنو مسلمانانو ورونو، الله جل شانه ته د مسلمانانو وحدت، یووالی، اتفاق او اتحاد، پخپله کې مینه او محبت، دا د الله جل جلاله ډېر خوښ دی. د دین اسلام ګڼ شمېر احکام، بلکې د نیمې نه زیاته برخه هغه د مسلمانانو په وحدت باندې موقوف ده، او چې کوم انفرادي اعمال لی په هغې کې هم د عمل په اعتبار سره یو مسلمان او بل مسلمان دواړه یو شان. زمونږ رب خالق یو دی، زمونږ معبود یو دی الله، زمونږ رازق او پروردگار یو دی، او د مسلمانانو کتاب قرآن کریم یو دی، مسلمانانو قبله خانه کعبه دا یو ده. څلور کنج دنیا چې کوم ځای مسلمان پاتې کیږي د هغه مخ خانه کعبې دی. مونږ د خانه کعبې نه په نرخاتی یو، نو زمونږ مخ قبله طرف ته راځي چې کوم جنور پروزي، ځکه چې خانه کعبه زمونږ نه په دې طرف ده، او امریکا، ساوت امریکا او افریقا د هغې شمالي او وسطاني حصہ دا په طرف د قبلې او د مغرب دی چې کوم طرف ته انور پروزي، نو د هغې مخ هغه نرخاته ته وي، ځکه چې خانه کعبه ته په دې طرف واقع ده. د شام، د فلسطین، د اردن د دې علاقې خلک د خانه کعبې نه په طرف د قطب دی شمال، نو د هغې مخ چې کله موس کوي په طرف د سویل وي، جنوب طرف ته، او جنوب طرف ته چې کوم مسلمانان پاتې کیږي د هغې مخ په طرف د شمال وي. مونږ په افریقا کې یو، نو هلته شمال طرف ته مخ وي، لغونې داسې ترس وي. دا ټول مسلمانان د خانه کعبې نه غیر چاپېر چې کوم ځای کې دي، دا خانه کعبه یوه ده، نو د ټولو مخونه د کور طرف دي. دغه وخت کې به اختلاف په دې شکل کې و چې د چا خانه کعبې ته مخ وی، د چا ورته شا وی، د چا ښی طرف وی، د چا ګس طرف. داسې یو مسلمان په دنیا کې نشته مزي نه کېږي. زمونږ حج هغه یو په یو ځای کې کېږي، خانه کعبې نه غیر چاپېر د حج مناسک ادا کېږي، او طواف زیارت چې فرض دی هغه د خانه کعبې، او ټول مسلمانان دغه کور ته راځي، عرب او عجم، تور او سپین، ښکلي او بدشکل، هر رنګ چې وي، د هر قوم او هر نسل نه چې تعلق لري هغه ټول خانه کعبې ته راځي. کعبه زمونږ یو، حج مونږ یو دی. زمونږ روژه په رمضان کې راځي، او د یکم رمضان نه، د رمضان د میاشتې د ړومبي تاریخ نه روژه شروع شي، او چې کله د اختر میاشت ولیدی شي د شپې زمونږ روژه ختم شي. د ټولو مسلمانانو په دې باندې اتحاد او اتفاق، او رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک د رمضان د میاشتې د لیدو نه مخکې روژه شروع کوي، نو د الله رسول دې نه منع فرمایي. دا د مسلمان طریقه نه ده. لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان تقدم او داغه په یو ورځ او دوه ورځې سره دغه مخکې کوي ما، او چې کله میاشت د اختر ولیدی شو د هغې نه پس روژه دا منع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اختر پر ورځ باندې روژه نیول دا ممنوع دي. عید الفطر، عید الاضحی نه سیوا کولی شي او نه کمولی شي، او که څوک یې کوي هغه د مسلمانانو د لارې نه خطا روان. نو زمونږ د هر یو څیز یو الله جل شانه دغسې د مسلمانانو په منځ کې اخوت
رورولي یوواله دا د الله جل جلاله ډیر خوښ. قرآن کریم کې ګڼ آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې پسونو احادیث د مسلمانانو د اتحاد او د وحدت او د یووالي په باره کې حکم کوي، رهنمایي کوي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کله شیطان د مسلمانانو د وحدت او د یوواله د ماتول غواړي، نو قرآن کریم ختم الله جل شانه چې په کومو 2 سورتونو کړی دی، هغه کې سوره ناس چې قرآن پاک د الله کتاب هغه باندې ختمي، هغه کې الله جل شانه دې طرف ته اشاره کړې ده بلکې تسریع ده چې دا شیطان تاسو خطا نه کړي. هر وخت دا پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د شیطان د وسوسې نه پناه غواړي چې هغه د خلکو په زړونو کې وسوسه اچي، هغه د پیریانو په شکل کې دی تا ته نه ښکاري او کاغه د انسانانو په شکل کې دی چې تا ته ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې و، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمانانو په منځ کې مواخات قائم کړو. دا صرف مدینه کې نو، مکه مکرمه کې د سیرت ټولو کتابونه لیکلي، دا ستارور دی د سره یو ځای بهر وځانه نه وځي. او چې کله به اسلام قبول کو نو بیا به خپل رشته چې هغه به کافرو، کاغه به زامنو، کاغه به رونو، کاغه به ترونو، کاغه به تربورانو، کاغه به یارو دوستو، هغه به پریخو، بیا به مسلمان غشت، بیا به داغه سره مخامخ جنگ کول. او چې جنگ کې به کله د غرور د غزوړ یار او دوست د جاهلیت د زمانه مخه تراله، بیا به دې پریخو، بیا به د خلاف تور رئیستا، ځکه چې هغه د الله دشمنو او د الله د رسول دشمنو او د دین اسلام دشمنو او د مسلمانانو دشمنو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د داسې خلکو په باره کې فرمایل چې دای سره زمونږه روغ نشته، دا دشمن دی، شیطان دشمن دی، کافر دشمن دی، مشرک دشمن دی. چې کله هغه حالت جنگ کې وي بیا د هغه مال د هغه وینه لکه څنګه چې هغه د مسلمان اخلي، داسې د مسلمان د پاره د هغه مال د هغه جان هغه حلال شوی. ولې؟ ځکه چې دا د مسلمان مقابلې ته راوځي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې په امت کې افضل ترین شخصیت، هغه ته یو ځل خپل بچی وایي زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر، چې د زوی د بدر په موقع باندې لا نو مسلمان شوی، د کافرو په تپه کې ولاړ، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه خړومبه اسلام قبول کړ. زوی ورته وایي چې پلاره دا رستو بیا چې کله مسلمان شو بیا خبرې اترې کوي په مجلس کې، وی پلاره ته زما مخې ته راغلی وی، خو ما یې پلار مې دی نو ګزار مې در باندې ونه کړو. صدیق اکبر رضی الله عنه ته وفرمایل که ته زما مخې ته راغلی زما در باندې وس بر شوی، قسم په رب چې ما به ستا نه سر بېل کړم، ځکه چې دا هر څه د الله دپاره. بیا مسلمان سره رورولي ده، هغه زوی دی، هغه رور دی، هغه د جماعت او د تپې کس دی، او خپل د هغه نه بیا ډډه، ځکه چې هغه د دین اسلام خلاف، د الله دشمن، د الله د رسول خلاف او د هغه دشمن کې. قرآن کریم کې دغه د خلاف ټکی استعمال شوی. بهر حال مارس کول چې مسلمانان په خپله کې رونه دي، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه دي. په مونږ کې کله سیاست، کله ځمکه، کله جیداد، کله پراپرټي، کله رئیس لګول، په څه کې په یو څیز کې په بل څه کې، کله قیادت، د هغې په وجه باندې تفرق او انتشار راشي. هغه سیاست باندې د لعنت وي چې د مسلمانانو جمع او د هغې تپه بیلۍ په هغې کې تفرق راځي. دا هر څه د شیطان په اروا دي. د مسلمانانو رب یو دی، کلمه یو ده، اذان یو دی، د هر جماعت نه دغه صدا راپورته کېږي، الله اکبر الله اکبر، تر اخره پورې یو شان اذان. کلمه د مسلمانانو یو ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د یو رب عبادت کو په یو صف کې ولاړ یو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به صحابي په صف کې نه لیدو بیا به تپوس کولو چې د خپل ورور تپوس وکړي څه شو. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطیب په نوم سره یادېږي، یعنی که چرته به کافر رالل، مشرکین برالل، بيدین خلق برالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بحث کولو، بیا به پیغمبر علیه السلام خبره ورته مختصر وکا او د بحث لپاره به حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه مخکې کوي خبره به سره دیو کی، بیا هغه الله جل شانه داسې سلیقه ورکړی و او داسې الله جل شانه د ژبې فصاحت او بلاغت ورکړو چې په ژبه کې د میدان چا نه شو ګټلی. بعضی کتابونو لیکلي د حضرت ثابت رضی الله عنه په باره کې چې په مخه به 6 ساعات 6 غنټې به بیان کولو او د عربی یو ټکی چې به یو لفظ یو ځل استعمال کنو بیا به دوباره نه استعمالو. دومره یعنی بلیغ فصیح، ځکه چې عربي وسیع ژبه ده، په هغې کې د یو معنا دپاره ګڼ شمېر الفاظ دا استعمالي. یو د زمري دپاره په عربی کې 80 الفاظ استعمالي. نو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه د ژبې فصاحت او تیزی ډېره زیات. یو ځل دی په جماعت کې نو په صف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو. اوس خو په یو محله کې په جماعت کې چې 200 کسان پاتې کېږي، په هغې کې چې 10 کسه مونځ ته راشي نو دا هم ډېر لوی غنیمت دی. بعضې وروڼه هغه په یو ځای کې په بل ځای کې مونځونه کوي، بعضې داسې چې هغه مونځ نه کوي د سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې محدود کارو د صحابو، یا به جهادونو کې لګیاو یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې آبادی محدود او چې څوک بنونو دغه پته لګیدا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی ثابت ابن قیس نخکاری داغه یو گاونډي وغوي چې یا رسول الله زه خبر راړم، زه ګورم چې ولی چرته د جمع کې نو هغه صحابي کور ترالو چې کور ترالو نو د په کور کې ناشته دروازه چې پرانیستا نو د ګوډو په منځ کې سره خیره او سترګو نه اوخ کې بهيږي په مخ باندې جاړي. دته تاسو کې دا صحابي چې ولې وېزه جهنميانو نه هغه وته وی چې دا څنګه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې مې وزل دا غین आवाज اوچت شو، دا غي आवाज ټیټو مبارک او زما आवाज اوچت شو. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے مؤمنانو د پیغمبر په आवाज خپل आवाज مو چتوي، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. دغه وخت کې دا ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره فرض او د دې خلاف کو الله حرام. او بیا فرمائیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اٹھایا تو کہیں تمہارے اعمال سارے کے سارے حبتی نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. ستاسو عملونه بزایش یعنی چوٹ بصفاش اعمال نامین هستی نشته، نه مسته، نه روجشته، نه زکاسته، نه حج. الله جل شانه تا زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین دومره د الله محبوب، دومره قدر او مرتبه وا پیدا کړی خدای دی او دومره لوی عزت الله جل شانه ورکړی دی چې داغه په आवाज به आवाज نه اوچته. نو قران کریم کې خدا دی او زما आवाज د پیغمبر په आवाज اوچت شوی، بس هغه پس مرده کې مې ټک پریوته دی چې ته خو جهنمی شوې، هر څه دی ځای شو. د دې وجه نه ناستم جماعت ته نیم راغلی. دا بس کېږي هغه صحابي چې کوم د استخبار دپاره راغلی هغه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دغسې کیسه ده. پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې دوکه لاړ شه هغه ته ووایه چې ته جنتی. حضرت انس رضی الله عنه راوی دی
چې صحابه په مخ کې بیا دی تیر شو، بیا به صحابه ته ته دا جنتی دی، ته دوزخی نه جنتی. ثابت ابن قیس او دا عجیبه صحابي دی چې د کله د یمامې په جنگ کې جنگېدو. د یمامې جنگ د هغه چا سره شوی دی چې هغه په هغه چا پسې و مسلمه کذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه، د ختم نبوت منکر و، هغه وی زه د الله پیغمبر یم. مسلمانان تلي د صدیق اکبر زمانه و د هغې دور خلافت کې، او دا جنگ شوی دی. په دې کې ګڼ شمېر صحابه کرام شهیدان شوي دي. حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شوی، او چې کله شهیدېدو نو د هغې نه مخکې خوشبویي راواغېسته او په ځان باندې په خپله ولګوله، حنوت په پنډۍ یې لګوله، په لاس یې لګوله، ځکه چې په مړي باندې خوشبویي لګول پکار نو چې مخکې نه ولګو. او بیا چې کله بعضې خلک ولیدو چې په شا راغلي دي نو دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې خو موږ داسې جنګ نه کولو لکه دا تاسو چې څنګه وکړو. بئس ما عودتم اقرانکم، بدترین تربیت تاسو د خپلو ملګرو کړی دی چې دی اوس په شا رالل، په خپله توره واغېسته ورننوتو شهید شو. بیا چې کله شهید شو نو بیا یو مسلمان ته په خوب کې رالو، وی زما زغره وه هغه فلانکي چې کوم دی نو پټه کړې ده او هغه د کټوۍ د لاندې ایښې ده او په کټوۍ د پاسې یې لمسې ایښی دی، بیا پې د اوښ چې کوم دی نو کیجاوه ایښې ده، هغه نه هغه زغره راواله او حضرت فلانکي ته ووایه چې زما قرض دا فلانکي ما سره امانت دی، زما هغه امانت د هغه امانت دی، هغه ته ورکړي. فلانکي سره زما دومره امانت دی، هغه د هغه نه وصول کړي. په شهادت نه پس یو سړي ته په خوب کې راځي او خپل تفصیل بیانوي، هغه هر څه رښتیا. الله جل شأنه بیا د داسې خلکو سره داسې معامله کوي. عرض مې دا کولو چې ثابت ابن قیس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اخلي نو جماعت نه به یو کس رستو کېدو نه، دا قوتو دا رورولي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په باره کې قایمه کړي وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړو، په مدینه منوره کې هغه مواخات رورولي د مسلمانانو په منځ کې هغه مشهور دي. وطن جدا دی، یو د مکې دی بل د مدینې دی. قوم جدا دی، یو قریش دی بل د اوس او خزرج سره تعلق لرونکي خلک دي. علاقه جدا ده، هر څه جدا دي، لیکن یو رشته د مضبوطه د یو الله عبادت کوونکي، د یو پیغمبر په نقش قدم باندې تلونکي، د یو قرآن کریم تلاوت کوونکي، یو قبله ته مس کوونکي مسلمانان دي. بس انما المؤمنون اخوه. او داسې رورولي وه چې عبدالرحمن ابن عوف مهاجری دی او سعد بن الربیع انصاری صحابي دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مهاجری او انصاری ته حواله کولو، ځکه چې د مهاجرو نه کور و نه کاروبار و نه ښځې و هیڅ نه، هغوی خو هر څه پرېښي وو په مکه کې. بیا به یو دته حواله کولو چې دی ستا سره ته به د خصمانه کې د ده به خیال ساتي، ده ته به رهایش ورکړي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه حضرت سعد بن الربیع ته حواله شو. بخاری شریف کې حدیث دی. حضرت سعد بن الربیع انصاری صحابي دی چې کله دین کې رور شو او مذهبي رور شو، د الله رسول فرمایل چې دا ستا رور دی، نو سعد الربیع ورته وایي چې رور راشه چې تقسیم کار وکړو. زما کور دی غټ، په انصارو کې غټ کور دی، په دې کور کې ومنځ کې دیوالو دا ستا او دا زما، او زما ښځې دي دوه، ته چې بله یو ښځه کې د هغې رشته غواړې په خرچه دې پرې راځي، نو زه دا یو ښځه تا دپاره پرېږدم، هغې ته به زه طلاق ورکړم چې عدت تیر شي نو بیا باندې ته نکاح وتړه. او په هر څه کې ځان سره شریک. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د هغه خبرې اورېدې، هغه ورته وایي چې الله جل شانه دې ستا مال، ستا اولاد، ستا جیدات تا ته مبارک کړي. دلونی الی السوق، ما ته خو د بازار لار وښیه، بازار لار کومه یوه ده. په جیب کې 2 درهم او 2 روپۍ وې، په هغې یو شی واغېستو، یو ځای نه په بل ځای کې خرڅ کړو، په هغې کې څه لغونې ګټه وکړو.
دا غینه کاروبار شروع شو بیا دومره مال به خرج کولو چې په کروڑونو روپۍ په هغه زمانه کې به د الله په لار کې عبدالرحمن ابن عوف ورکول او داسې تقسیم به کولو. مال دا د دین سره جمع کیږي، د ایمان سره جمع کیږي. دا نه ده چې یو کس چې هغه شلیدلې جامې چولی پیونزاده د هغه په خپو کې پیدار نی، هغه چې د دربار خوا کې ناست وي په غاړه کې امبیل وي د مرو، دا به مسلمان وي. چې کوم سړی لباس او پوشاک خدای سورلی او گاډي او بنگله وسرشته دا مسلمان نشي کېدی. نه کېدی شي چې هغه بالمازی هغه د الله جل شانه په نږدې باندې مغضوب او مقهور وي او دغه مال والا کس په دغه ایمان وي، په دغه اعمال صالحي، په دغه تقوا او اللهیت وي، د الله جل جلاله خو ذکر چې الله جل شانه هو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ګوري نه مال وسرشتاو کنه، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں. پدې کې ایمان شتاو کنه، ایمانی صفات پکې شتاو کنه. الله جل شانه خدای ته ګوري. نو بهرحال عبدالرحمن ابن عوف رضی الله یو ځل مال تقسیمولو ټول شپه تیر شو، په کاغذ به لیکل کول چې دا دومره دته دا دومره دته، تر دې چې ټول مال ختم کو په بدن باندې چې کوم کمیس وي دا کمیس زما فلان کی ته ورکړي. دا څه سو کولای شي؟ مال جمع کیږي نه، د ایمان سره جمع کیږي، لیکن د مال محبت د ایمان سره نه جمع کیږي. مال ته ترجیح ورکول، دنیا ته ترجیح ورکول، په ایمان باندې په دین باندې د الله او رضا او خوشنودي باندې دا نه جمع کیږي. مومن سره چې ایمانی صفاتو سره متصف وي هغه به الله د الله رسول د الله د رسول اطاعت د الله جل شانه اطاعت او بندگی او حکم هغه ته په مال او په دنیا باندې ترجیح ورکړي. دا مومن سره لازم دی. البته کچره مال وسره یو دا لازم نه دی چې دا ټول مال د سره نه، هغه به د الله په مینه باندې او د الله په محبت باندې ورکړه کوي. بیا چې هغه سره مال وي د زکات نه ورکړي او داغه فصلو شي د عشر نه ورکړي، نصف عشر نه ورکړي، داغه د سارو کندک وي او رموي او دغه کې زکات او برخه د الله نو باسي، دا مسلمان څنګه شو؟ او چې د مال جمع کوي او په حرامه طریقې جمع کوي او چې د مال خرج کوي په هغه مصارفو کې خرج کوي چې کوم د الله جل شانه د ناراستیا سبب ګرځي، دا مسلمان نه، دا ایمانی صفات نه دي. باقی دنیا دا دنیا خو ضرورت دی او کده دنیا ته او مال ته ترجیح ورکوي په آخرت او په دین باندې. عہده او منصب دا دنیا ده، حسن و جمال دا دنیا ده، قوم او ورورولي دا دنیا ده، اولاد او خزه دا دنیا ده، کور او کاروبار دا دنیا ده. که چېرې دنیا ته د الله په بندګۍ او عبادت باندې ترجیح ورکوي دا د مسلمان صفات نه دي. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى. صحابه مبارک رضی صحابه کرام حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو ځل بازار ته ووت او چې څنګه اذان شو د اذان سره فوراً دکانونه بند شول، کاروبار ختم شو او ټول خلق مسترف روان دي، صحابه دي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشحال شو، وی چې دغه ایمان دی او دا الله جل شانه غشتل دي، دا د الله بندگان دي. د صحابه په دې فعل باندې خپل زمانه پای کې تابعین ډیر خوشحال شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې اذان وشو بیا به هر یو سړی خپل کار پرېخ. دغه وجدا چې د جمعې اهتمام د نورو مزونو په مقابله کې ډیر وی، ځکه چې د جمعې مس په غټ جمعات کې کیږي، د مختلفو علاقو مسلمانان راغونډي، د جمعې طریقې کار دا دی. نو د دې جمعې په ورځ باندې د اول اذان نه پس کاروبار بیع اغشتل خرڅول لا حرام دي، مسواک خرڅول او اغشتل هم حرام دي. بعضې سړی وایي چې ګیندا به حلال وي، دا هم بیع ده. عطر خرڅول او اغشتل هم حرام دي، تسبیح خرڅول او اغشتل هم حرام دي. په جمعات کې هم کاروبار حرام دی او د جمعې د اذان نه پس هم حرام دی. دا ولی ځکه چې الله جل شانه آواز شو ندا شو، اوس د الله جل شانه بندګۍ ته مسلمانان زی دې نه پس باس تجارت بند. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي
رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. رجال داسې خلق، داسې سړی، او حقیقت کې د سړیتوب او مستحق او حقدار دغه خلق دی. لا تلهیهم تجارت ولا بیع، چې غي غافل کینا په غفلت کې نه شي، نه تجارت، عام تجارت هر یو شی چی او نه به خرصول اغشتل خرصول د په غفلت کې نه شي. ان ذکر الله، د الله د ذکرنا، و اقام الصلاة، د مسقایمولنا، و ایتاء الزکات، او د زکات ورکولنا. د الله ذکر نه غافل کیږي نه، د الله د ذکر د پاره وخت ور کړی دی، موقع ور کړی دی چې کاروبار او د الله ذکر وخشي، هغه ټیم کې هر څه پی. د صحابه کرامو دا معمولو چې څنګه به اذان وشو بس بیا به هر څه هغه وخت کې بند کړ. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د مسلمانانو ورورولي، اتحاد او اتفاق په دی باندې قرآن پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د ډیر زیات زور اچي. هغه هر یو شی بت ته، هغه طاغوت ته چې د مسلمانانو تپا، د مسلمانانو جماعت، د مسلمانانو ډله هغه کې تفرق راولي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. دا هغه خلکو په شان مکه کې هغه چې تیر شوي دي بني اسرائیل چې هغه بیل شل په هغه کې تفرق رالو. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، او په هغه کې اختلاف رالو پس دا غینا چې کله واضح دلایل رااله، ډلې ډلې شل، بیل بیل شل، هر یو ځان ته. د مذهبي کارونو په بنیاد باندې هم تفرق د الله نه دی خوښ. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمائے آغا خلق الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قرآن کو اغی قرآن تقسیم کو مخ کی کتابوں نے تقسیم کل، تورات چا یوی سو واغشت، چا بلا واغشت، چا بلا واغشت، چا بلا واغشت. پکار خدا چې ټول قرآن اغشتے وے، پاغی کی عقیدہ دا، کہ پاغی کے عبادات تھی، کہ پاغی کے معاملات تھی، کہ پاغی کے معاشرت تے، کہ پاغی کے اخلاقیات تھی، کہ پاغی کے د نکاح او د طلاق مسائل لی، هر څه چي دي. بیا د دین څومره شعبې دي هغه ټولې د ټولو وې، که هغه د هر یو شعبې سره چې تعلق لري هغه ټولو وې. دا چې دا شعبه دې ته ټول راغون شهیدانه. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله د مسلمانانو په منځ کې وحدت خوښوي، تفرق نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زور اچولی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی دے، ابو هريره رضی اللہ عنہ راوی دے، چې یو سړی په تیرو قومونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل کلی نه روان شو، په بل کلی کې یو مسلمان ورو داغه ملاقات تتلو، داغه زیارت تتلو. صرف مقصد داو مزل کولو چې هغه کلی ته نږدې شو، نو داغه کلی په دغه دروازه باندې، یعنی چې کوم مدخل او د ننوتو لار وه، هغې کې یو سړی ولاړ، انساني شکل کې دی، و فرښته. هغه فرښته د مخې ته راغله، الیک سلیک نه پس دته تپوس کوي چې وروره چېرته ځې؟ ځوانه کوم چېرته روان؟ وی دلته په دې کلي کې مې یو ورور دی، د هغه لیدو ته راغلی، زیارت ته راغلی. دا یاد ساتئ چې د هغه لیدو ته د هغه سره یو غرض د پاره نه، قرض غوښتو دا یو غرض دی، معامله یې ورسره هغه پورې ورپورې دی، دا یو غرض دی، دا جایز دی، لیکن غرض دی. شراکتدار دی، کاروباري سړی دی، دا یو غرض دی، دا هغه نه نفع کېږي، هغه ورته څه فایده رسوي، په څه معامله کې د هغه مشکل حل کولی شي، دې دپاره ورپسې ځي، په میلیونو لار وایي یا لږه یا ډېره، دا یو غرض دی دنیایي. دا اغراض یې نو، صرف او صرف په دې بنیاد باندې چې دا زما مسلمان ورور دی، ملاقات دی. هغه فرښته ورته وایي چې ستا ورسره ورورولي ده، یعنی نسبي ورور دی، د وینې رشته ده. وایي چې نه. وی بیا څه احسان یې در باندې کړی؟ وی نه، دام نه دي. وی بیا څه کاروبار مې شریک دی؟ وی نه. وی ته ولې دغه ملاقات ته ځې؟
مختلف اغراض وی. یو لطیفه مې یاد شوه، یو هندو بړیا چې کوم دی نو هغه دکاندار دکان یې کولو، نو دا هندوان د مال محبت د ډېرو په زړونو کې ویل کې د هندو د مال سره ډېر زیات محبت، پیسه به په پیسه کې خو، سلورنیز به په سلورنیز کې خو، دانیز به په دانیز کې خو. هغه یو ځل دا نیت وکړو چې فلانکي کلي کې مې خپلوان دي، رشته دار مې دي، هغوی سره ځم چې زما خرچه د بهر شي. هلته لاړو، 8 ورځې تېرې کړې. چې کله واپس راتلو ډېر خوشحالو چې 8 ورځې مې خرچه د بهر شوه، روټۍ پخلی هر یو شي. چې واپس راتلو نو د هغه کور چې څومره کسانو، ښځه خاوند بچي، هغه 8 کسانو، هغوی ورسره روان شو د رخصتولو دپاره. دی ورته وایي تاسو څه کوئ؟ تا رخصتو؟ وایي نه بدلته ودرېږئ. وایي نشي نه، تا دومره ورځې موږ سره تېرې رخصتولو کې ده به ورته یو څو قدمه چې به لاړم بیا به ورته چې دلته ایسار شي، هغوی نه ایسارېدل. اخر کې د هغوی کلي ته رالل، د دې هندو کلي ته هغوی رالل. دغه وخت کې شپه وه. هغوی وایي چې یاره موږ خو اوس نه شو تللی، دلته به شپه تېره کړو، بیا به سهار لاړ شو. نو ده چې 8 ورځو کې کوم خوراک کړی نو هغه یو ورځ کې هغه ټول خوراک وکړو، دا د کور خرچه هغه لاړه. نو چا ورته ووایي چې فلانکي ته 8 ورځې نه وې چېرته تللی وې؟ ده به ځمکې د خپره خلاصه کوي، کہیں نہیں گیا تھا یہیں پر تھا. وی چېرته نو م تللی دې ځای کې؟ وی نه ته خو نه وې. وی زه تللی یم خو هغوی وی رالل، یو ورځ یې ما څخه تېره کړه نو ټوله خرچه مې بیا تاوان مې وشو. نو د دې غرض دپاره تلل دام یو غرض دی چې ښه خوراک، ښه مېلمستیا په آرام او په سهولت باندې وشي، په دې نیت باندې چې دا غرض دی. دې کس ورته وایي چې نه زما هیڅ قسم احسان را باندې نشته، خو صرف په دې بنیاد باندې زه د هغه لیدو ځم چې زما مسلمان ورور دی. هغه فرښته ورته وایي، هغه انساني شکل کې وه. وایي چې زه فرښته یم، الله جل شانه راستولی یم، تا ته مې دا بشارت او زیری در کولو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک، تا ته مې دا بشارت زیری در کولو چې څنګه ته دا رور خوښې د الله دپاره، دغسې الله پاک تا سره محبت کوي، دغسې الله جل شانه تا سره محبت کوي، هغه تا خوښ. د انسان فطرت یو شان دی، الله جل شانه بل شان دی. انسان فطرت خدا لري چې 2 کسانو په خپله کې محبت وي، د بل په زړه کې حسد راپورته شي. او الله جل شانه د 2 مسلمانانو په خپله کې یو بل سره محبت، په دې باندې رب خوشحالیږي. هغه وایي زه ورسره محبت کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. به هر حال عرض مې دا کولو چې د یو مسلمان د ملاقات د تلو دپاره دې باندې کېږي څه، دې په زړونو کې محبت پیدا کړي، په زړونو کې محبت پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د ایمان نه بغیر جنت ته نشئ داخله، او ایمان ستاسو مکملیږي نه تر څو پورې چې ستاسو په خپله کې د یو بل سره محبت نه، دا ایمان نه مکملیږي. ځکه چې ستاسو ډېر احکام د دین یو لویه برخه هغه په دغه محبت په بنیاد باندې ادا کړي، تر هغې پورې ستاسو ایمان مکمل نه دی. نن سبا مسلمان الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي، الله پاک دې زموږ په زړونو کې یو بل سره محبت پیدا کړي. دا نعمت زما عزتمندو هیڅ ځای کې نه پیدا کړي. د مسلمانانو په خپله کې تالیف قلوب، په زړونو کې محبت، دا نعمت نشته. نن سبا د دنیا قومونو سره پیسه، کاروبار، مارکیټینګ، تجارت، پراپرټي، هر یو شی ډیر دی، لیکن د 2 کسانو په خپله کې محبت دا نه دارد فو. او دې محبت ته خلق چې کوم نینو قومونه زیریږي چې خوشحال ژوند په یو دسترخوان باندې ناس، په یو پینډه کې ناس، خلق په خپله کې په خوشحالۍ سره وخت تېرول، دا یو قوم کې نی. دا الله جل شانه مسلمانانو ته نصیب کړي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې اے پیغمبره، دای په زړونو کې الله جل شانه محبت واچولو. آغا ذات ته چې دای په زړونو کې محبت واچولو، تا دا محبت د دای په زړونو کې نشو اچولی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا آپ خرچ کرتے، اس پر لگاتے، ان کے دلوں میں آپ جوڑ پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے.
دا تالیف او الفت د مسلمانانو په خپل کې د صحابه داسې وو. دا الله جل شانه هو چولې دی. کزمکه کې سړی ټول خزانه خرج کې دا محبت نشي چولې، دا شی نه پیدا کی. نو عرض میں دا کول زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دو. دا الله رسول دغه وخت کې دا غیر رسالت او دا غیر نبوت اوسم په مونږ کې شتا، دا غیر شریعت اوسم په مونږ کې شتا. مونږ د یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو پیغمبر اتباع کوونکیو، هغه پس روان یو. داغه هر څه شته، ارشادات شته، اقوال شته. یو واقعه مې لوسته په حدیث مبارک کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انصارو د انصارو باغوانی و زمکه و خپل مدینه منورې چې کوم اوسیدونکي خلک مسلمانان هغه انصارو داغه انصار یو اوخو هغه اوخ باندې بیا رټ ګرځول او هغه ته زمانه کې بیغه ته ثانیه وي. یو زمونږ د علاقې په دې کې رټونه اوس ورټونه ارس ختم شو چې پاغه باندې بیا ست ولوټکی به تړلې او به رېسته. او د عربو هغه زمانه کې چې رواج کومنو هغه به اوخ پورې به غټه بوکت رړلې و د سرمنې، او کله به دوس ګوډي د سرمنې یو ځای کړي و د غټ ساروي هغه به ګنډلې و بیا به هغه بوقه اوخ راستا یو اوخ یا دوه خاندا شنیغه به بوتلل بوکه چې وروته هغه به واړول په ناوه کې او بلاړې بیا به په شابانې اوخ راوستو، بیا و بوکټه کا شو، بیا به یو بل پسې به مسلسل بوکې اړولې. هغه کې به رکاوټ نه راوستو ځکه چې وبل لګېدلی رواني نو له فصل وبکی. نو هغه اوخه یو ځل اړي شروع کورانه شروع نو دای په باندې کار کولو چې څو وخت په باندې هغه غدای مدای کې خو هغه وټوبونه کړ او په مالک بهم چک لګولو داسې بشول کړي ونه سپه ای پریشان شو. په فصل موچیږي زمکه موچیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال یا رسول الله دغه څه زمونږ وخت ډېری پریشان کړیو، فصل تا وغشته ده او اوخ چې کوم دی نو دغه یو اوخ ته هغه وبنر او باسي هغه په شابانه پړې نه پریدي، بیا ستنه پریدي، ګاندای ور پورې زړو نه پریدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې دای چې لاړ شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ. دا الله رسول داسې تسلی به د خلکو کوله چې هر مشکل کې به خلکو پریشانی لري کوله. د دنیا مشکلات هغه به د خلکو لري کول، چا سره به خرچه نه و خرچه به ورک، چا کړه بیمار او ته پوسټ به لاړو، چرته مړ و شو جنازې ته ولاړو، مالی تعاون به کولو، صحابو نه به راغونډې کې پخپل به وسره وي هغه کس ته به ورکی. یا رسول الله قوم میں خاندان میں نه هر دے د الله رسول بو د جان قرض پخپل سر راواغشتل هغه ته به ورک. دا ټوله پریشانی یعنی د الله د پیغام د رسول سره سره دومره ستړي ستوماني کړي چې یو فرد ته د مشکل په وخت کې ځان رسول دی. د تعلیم ورکړي خپل امت چې یو مسلمان د بل مسلمان په کار راشي په داسې وخت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو هغه باغ ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انصار ته وی چې هغه اوخ کوم ځای کې دی، چې یا رسول الله دغه مخامخ دی باغ کوټ کې ولاړ دی، هغه اوخ ډډې ته ولاړو او دغه وخت کې تړلې نو په پړو کې نو دی نیوې نشو نیولې نه ورکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه طرف ته روان شو نو هغه انصار ورته وی مالک د اوخ چې یا رسول الله دا اوخ چې کوم دی نو انه کلکلب الکلب، دا د لیونی سپي په شان دی، ګوره خیال کوئ نږدې مو ورځئ نقصان درون رسئ. دا الله رسول ورته فرمایل چې خیر دی پروا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوخ ته څنګه نږدې شو صحابه مې یریدل، خو د الله رسول فرمایي چې نه. نو اوخ رالو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپو په منځ کې سر کې خلک حیران شو، پړې راړې پړې و د غاړې ته واچ او بیا په خپل په مبارک لاسو په هغه رټ باندې وتړلو کاری شروع کو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه چرته م انکار نه وکړی. صحابه حیران شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. صحابه کرامو عرض کو چې یا رسول الله دا خو حیوان دی، ساروی دی،
او دې ساروي تاسو ته خپو کې سر کې خو سجده وکا نو مونږ تاسو ته سجده نه کوو ته خدا الله پاک ډېر لوی هستی د الله پیغمبر صحابه کرام او هغه مسلمانان دي چې هغه باندې د جاهلیت او د کفر شرک تیری شوی بل طرف ته د ایمان راړو سره د الله د رسول سره دومره محبت او د دې پجړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عقیدت او عظمت چې د هر سنه مخکې کړو او دغه څه پکار ده ځکه دا وی چې یا رسول الله ساروي چې تاسو ته سجده کوي نو مونږ سجده نه کوو تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د الله نه سوا بل چاته سجده کول نه دی جایز د الله نه سوا بل چاته سجده کول نه دی جایز بعض ځایونو کې خلک ټیټیږي خپل پیر ته ټیټ شي قائد ته ټیټ شي دا بعض خزې زنانه بوډایګانې په خپل ځای باندې جناستي وي او د سلام په ځای باندې چې کوم دی نو دا جنکۍ راځي او دا ورته ټیټیږي خصوصا د ودونو په موقع باندې چې رخصتي د ناوې وشي په هغې کې هم ټیټیږي دا ټیټېدل حرام دي سلام چې څنګه سړو دپاره دی داسې زنانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام افشوا السلام سلام خور کوي سلام یو نارینه د بل نارینه سره ملاقات کوي سلام السلام علیکم هغه جواب ورکوي وعلیکم السلام ستړي مشه خچاره د زمیدار یو بل ته چې आवाजونه کوي دا نه حرام نه دی دا لیکن خلاف سنت دی السلام علیکم دا تحیه ده د مسلمان آدم علیہ السلام د زمانه راسه دغه آدم علیہ السلام چې الله جل شانه جوړ کو به او تو فرمایل چې صاحب کراله وې دو کلار شاه مجلس چې ناس ته پاغي باندې داسې الاوایا السلام علیکم سلام په واجو او چې څه جواب درکې نو هغه استاد ذریت سلام دی نو آدم علیہ السلام السلام علیکم فرښتو وته وعلیکم السلام ستا استاد ذریت د مونږ چې په دې جماعت کې څومره ناس وي دا ټول آدم علیہ السلام اولاد دی او په دې دنیا کې چې څومره خلق پاتې کیږي زمونږ نه مخکې تیر شي زمونږ نه پس به راځي تر قیامت پورې دا ټول آدم علیہ السلام ذریت دی د ټول سلام هم دغه دی که نر دی او که ښځې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه د الله نه سوا بل چاته سجده نه ده جایز د الله نه سوا بل چاته سجده نه ده جایز که چېرې جایز وی نو زنانو ته به دا حکم چې هغه خاوند ته سجده وکړي ځکه چې په ښځه باندې د خاوند لوی حق دی او دا حق د څه د وجې دی نن سبا ایمان د مسلمان بې ځایه شو دا حق الله ورکړی دی بعضې خلک وایي چې دا وجه څه ده اوس نن سبا د الله جل شانه په قانون کې تبدیلی د مسلمانانو ملکونه راولي د مسلمان ملک په باره کې موردل چې هغه لګیا دي هغه وایي چې دا زیاتې دی چې د زنانه یو حصه ده په میراث کې او د سړي دوه حصې دي للذکر مثل حظ الانثیین د نر دپاره دوه دي قرآن کریم کې الله پاک واضحه فرمایي او د ښځې دپاره یو ده دی وایي چې دا زیاتې دی الله جل شانه وایي او دا مسلمان دی ایمان خو وایي دیتا چې کوم څیزونه ته په حواسو نشي معلومولی په عقل نشي معلومولی هغه به د ایمان په ذریعه معلومه منی به باس ذکر د قرآن کریم د میراث په دې رکو کې الله پاک فرمایي چې الله ته خپته ده چې کوم یو کس په تاسو کې بهتر دی د تقسیم کار چې شوی دی دا الله په خپله کړی دی ایسو د پلار حصہ د مور حصہ د زوی حصہ د لور حصہ دا هر څه الله جل شانه بیل کړي اوس نن سبا دغسې په کور کې د زنانو د خاوند او د ښځې په خپله کې ورانې راځي ځکه چې د ښځې لکچر د دین نه علاوه شوی دی هغې تربیت داسې ښځې کوي هغې په داسې ادارو کې سبق ویلی دی سړي په داسې اداره کې سبق ویلی چې د دین نه ناواقف د سړي څه حقوق دي د خاوند په ښځه باندې او د ښځې په خاوند باندې څه حقوق دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که د سجدې امر بل چاته وی نو زنانو ته به امر و چې هغه خپل خاوند ته سجده وکړي لیکن هغې ته هم دا حکم نشته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضکم علی بعض وبما انفقوا
الله جل شانه سړی نگران جوړ کړی دی، هغه ته اختیار ور کړی دی، هغه ته مشري ور کړی دی، هغه ته سرپرستی د کور ور کړی دی. بما فضل الله به بعضکم علی بعض، دا صرف سوجه ده، بس دا فضیلت الله ور کړی دی. نور تاسو مکو چې دا ولې دا خو زیاتې دی چې په خزه باندې دا سړی رائے بروي. نه، فیصله دا سړی په لاس کې ده، اختیار د سړی په لاس کې ده، د کور د زنانو په لاس کې نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه وجم یو ځل بیان ک. یو ځل زنانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطاب کولو، وی فرمایل په آخر کې اولی وته فرمایل صدقه ډیره کوي ځکه چې جهنم ته ګورې تاسو ډیری ځئ. زنانو او بیا فرمایل چې ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، میں نے تم جیسی ناقص العقل اور ناقص الدین مخلوق کو نہیں دیکھا جو ہوشیار اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو سلب کر دے. مادا سے نہیں دلی دلی چې په خپل دینم ناقص وي، عقلم ناقص وي او عقلمن سړی دوکږي ستاسو غونې. نو یو زنانه تاسو کو چې یا رسول الله دا نقصان د عقل او د دین زمونږ څنګه دی؟ زنانه څنګه ناقص العقل او ناقص الدین دی؟ وی دین کې خو نقصان په دې بنیاد دی، تاسو ګورئ نه چې زنانه د میاشتې په میاشت کې بعضې ورځې داسې راشي چې په هغې کې هغې مونځ نه کوي. هره میاشت کې په هغې باندې ماهواري راځي، په ماهوارۍ کې هغه مونځ نه کوي او نه په باندې قضا شته، دین ناقص شو. سړی دا مونځ کوي، زنانه نه کوي، ګناه پې نشته ځکه چې دا باندې الله جل شانه ایښی دی دغه، او دا الله په قضا باندې راضي پاتې کېدل په دې کې اجر دی. لیکن مونځ خو نه کوي، مونځ ته پاتې شو، فوت شو. دا نقصان د دین دی او نقصان د عقل دا دی چې الله جل جلاله په شهادت او په گواهی کې دوه ښځې د یو سړي برابر کړي دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فرجل و امرأتین، کچری دوه سړي نی نو بیا یو سړی او دوه ښځې، نو د یو سړي مساوي دوه ښځې دي. نو دا نقصان د عقل دی، ځکه الله جل شانه او وجه بیا بیان کړي دی، که د یو هیر شي نو بل بیا ورته وریاد کړي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نن سبا د عصري علوم و تعلیم د مغرب او د امریکې او د یورپ او د یهودو د نصارا او د سیکولر ازم او قومونو د طرف نه دا روان دی، یو چپه دی، یو لهر دی چې نه ښځې او سړي مساوي حقوق پکار دي. د الله رسول فرمایي چې که سجده بل ته چې جایز وي نو بیا به ما امر کړی او یا به امر دی ته شی او زنانو ته چې هغوی خپلو خاوندانو ته سجده کولی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت انس رضی الله عنه راوی دی د دې حدیث په آخر کې، که چرې یوې زنانه خاون هغه د سر نه تر خپو پورې یو اوږد زخم وي او سراسر زخمی وي او د دې نه د وینې زیوي او د پیپ بهیږي او دا زنانه ته د خاون مخامخ راشي او دا د هغې دومره خدمت کوي چې په دې خپله ژبه باندې دا وسټي، نو به د خاون حق دا ادا نه کړي. دا یې د څه دپاره فرمایي؟ د اتحاد او اتفاق راوستو دپاره چې کور کې کله جوړ راشي نو محله کې به جوړ راځي، چې محله کې جوړ راشي نو په کلو کې به جوړ راشي، چې کلو کې جوړ راشي نو په ضلع او صوبه کې به جوړ راځي، د مسلمانانو وحدت به راشي. هر هغه لار، هر هغه منفذ، هر هغه سوره چې په هغې کې تفرق انتشار راځي د الله رسول د هغې نه منع فرمایي. صحابو ته دغه تعلیم و، تابعینو ته دغه تعلیم، صحابه کرامو به یو بل ته ترجیح ورکول په خپل ځان باندې، په خوراک څښاک کې، په ناسته ولاړه کې، په هر یو کار کې به بل وړاندې کول، تر دې چې د مسلې په تپوس کولو کې به بل ته ترجیح ورکول. نن سبا ہر یو سڑے دا وہی ہم جمع دیگری نیس میری طرح تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. حالانکہ صحابوں نے مسئلے تپش ہوئے شی بغس غلار شاغه باته وي د تبورتلو تواضع عاجزی او هغه ته عزت ورکول په دې بنیاد باندې به بل څه خاصتور او چې کله بچا دا غي په منځ کې تفرق او انتشار راوستو نو بیا به هغه سوره بندول هغه ته به جواب ورکول داسې چې هغه بچپ شو. محمد ابن الحنفیہ د حضرت علی کرم الله وجهه بچی دی، زوی دی، د حسن حسین رور دی، خو میرنه میندې د دواړو جدا دي. د حضرت حسن حسین مور یو فاطمه بی بی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بی بی، او د محمد ابن الحنفیہ د علی صاحب زوی دی، د مور جدا وا.
د بنو حنیفی قبیله سره تعلق. نو دنه یو ځل چا تپوس وکړو ورته وی دی به پلار هر محاذ ته په جهاد کې مخکې استولو محمد ابن الحنفیه چې کوم ځای به سخت د جنگ ځای او د دشمن نو هغه ځای ته به دی استولو. الله جل شانه د پلار غونې قوت او طاقت هم ورکړی او پهلوان او محمد ابن الحنفیه مشهور واقعات دي. نو دنه چا تپوس وکړو چې حسن او حسین رضی الله عنهما اخوم ستارونه دي او د علي صاحب بچی دي، هغه پلار محاذ ته ناستی مخکې سخت ځای ته او تا استی دا ولې؟ د بعضې خلکو د سوال مقصد هم خدای خبر چې شاته ورپسې سي. د صحابو په زمانه کې فتنې پیدا شوې او د صحابو په منځ کې د پوټ اچولو دپاره چې توړ راشي، اختلاف راشي، د دشمن انتهایی چلیدلې چال د مسلمانانو ته نقصان رسول هغه دا دی چې دوی په خپله کې اختلاف راشي، پارټۍ شي، بیل شي، د یو بل دشمنان شي، یو بل سره نفرت او بغض پیدا شي، رور د رور نه جدا شي، تره د وراره نه جدا شي، هر یو په خپله کې جدا شي. چې کله دا کار وشو دا ډومبۍ هغه غټه پوړۍ ده چې د دې نه پس مسلمان ته هر قسم نقصان اغیار ورکولی شي. بس دنه یې تپوس وکړو چې دا حسن او حسین خو سخت ځای ته ناست دی او تاسو ته یې دا ولې؟ نو محمد ابن الحنفیه رضی الله عنه د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما د هغوی میرنی رور دی او نن سبا د میرنو رونو تاسو ته پته ده زمونږ په دې ماحول او معاشره کې تعلق خنی په جیدات باندې جګړه، کینه، بغض، نفرت دا پیدا کیږي ځکه چې میندې جدا دي. ورته یې وی چې هغوی ناستی او تا استی، هغوی رستو ځان سره ساتي او تا محاذ ته سخت ځای ته استی، نو سخت ځای کې خو مرګ او ژوب لموي. نو محمد ابن الحنفیه رحمه الله ورته وفرمایل چې اصل کې زما رونه حسن او حسین زما د پلار سترګې دي او زه د خپل پلار د پاره په منزله د الله سیم د مټو او سړی باندې چې کله مصیبت په سترګو راشي نو بیا لاس زی سترګې ته او سترګه بچ کوي، هغه مصیبت په لاس اخلي، شګه راله، خاور راله، بوس راله، کاڼې رالو، سترګه باندې لاس کیږي چې سترګه مې بچ شي، خیر دی که لاس مې زخمی شو. هغه ته یې داسې جواب ورکړو چې خاموش. حضرت علی کرم الله وجهه نو چا تپوس وکړو چې صاحب جنازې نه رستو تلل افضل دي که مخکې؟ هغه ورته وایي چې رستو تلل افضل دي. وایي چې دا شیخین حضرات ابوبکر صدیق او عمر فاروق دی خو وړاندې حضرت علی کرم الله وجهه چې نن سبا بعضې خلک د دشمنۍ په توګ باندې صحابه بیان کوي، د دوی په خپله کې یو بل سره محبت هو، د یو بل نمونه به په خپلو بچو کې خل دومره مینه وه د حضرات خلفاو د عشره مبشره د صحابه کرامو په خپله کې. یو خبره کې مې بله خبره یادېږي، یو ځل د جماعت نه راووتل ابوبکر صدیق صاحب او حضرت علی کرم الله وجهه، او دغه وخت صدیق اکبر خلیفه دی، بادشاه دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی. بخاری شریف کې حدیث دی. ابوبکر صدیق د علي صاحب بچی ولیدو، زوی حضرت حسن رضی الله عنه، نو هغه اوچت کو په وګی کېنولو، علي صاحب ورسره روان دی. صدیق اکبر حضرت حسن صاحب په وګه باندې کېنول او ورته فرمایي چې والله شبیهم برسول الله بالنبی لا شبیهم بعلی، په الله مې قسم وي چې د الله د رسول په شان علي پسې نه تللی، د علي غونې نه. او حدیث کې راځي وعلی یضحک، او علي صاحب خاندل، مسکیو. دا خبرې اورېدې دومره په خپلو کې د یو بل سره مینه وه. نن سبا د هغوی په خپله کې داسې تاثر خلکو ته بیانېږي ته وایي دشمنان دي. دا ټول د شیطان چال دی، د شیطان چال دی، د مسلمانانو په منځ کې تفرق او انتشار پیدا کول. دا غواړي هغه خپله ذلیل دی، هغه وایي چې دا ټول ځان سره ذلیل کړه. نو په هر حال حضرت علی کرم الله وجهه نه تپوس وکړو چې مخکې تل افضل دي که رستو وی؟ رستو وی حضرات شیخین خو مخکې دي. هغه ورته وایي چې دی ته پته ده چې رستو تل افضل دي، خو دی د دې وجې نه مخکې دي چې امت په حرج کې مبتلا نشي، تنګۍ کې مبتلا نشي.
ځکه چې کله خلک ډیر وی جنازه کې نو که څوک رسول لاړ کمه او افضلیت داسې شی دی استحباب مستحب دی مندوب دی یعنی فرض او واجب دی نه چې جمع ډیر نو څوک مخکې څوک رسته داتلی شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې پټایو په بنیاد باندې د یو بل سره تعلق پرې خل موږ مسلمانان یو زمونږ دین او مذهب یو دی زړونو کې د یو بل سره بغض مراولي حسد مراولي کینه مراولي دشمنی مې پیدا کوي. نن سبا د کافرو ټول سترګې او نظر په مسلمانانو باندې هر قسم ته خرچا هغه په دې باندې کوي چې د مسلمانانو په خپل کې توړ راشي ځکه چې تانه براه راست هغه ایمان نشي غشته په دې لار او په دې چاله د ناخلي چې کله دا سيزونه پاتې نشي نبي د ایمان سلب شي. الله جل شانه دې زمونږ ایمان مضبوط کی او د الله پاک د مسلمانانو په خپل کې اتحاد او اتفاق همیشه قائم او دائم ساتي. واخر دعوانا الحمد لله.